السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو، ډیرو خوږو دوستانو او د ما आवाज اوریدونکو غایبینو، رب العالمین مو خوشحال لرا، سلامت لرا، کامیاب لرا، او چې د دنیا په هر ګوټ کې رب العالمین مو سره د ما د دواړو جهانو خوشحالیانې نصیب کا، آمین. یو ملګری او دوست د خوب تعبیر غواړي، ځکه چې اکثر په دې خوبونو کې خلک شش پنج وي، او دا هغه علم دی کوم علم چې یوسف علیه السلام ته ورکړی شوی و، علم د تعبیر د رؤیا. هغه وایي چې زه په خوب کې ما داسې یو ترتیب وي چې زه په هوا باندې روان شم، په هوا باندې لاړ شم او دای چې په بیا زه راوغورځېږم او لاندې مې خپې لاسونه هر څه مات شي. آیا د دې خطرناک خوب به څه تعبیر وي؟ په هوا باندې تګ ترقي، کامیابي، د تا مخکې پیشرفت، او که کوم مشکل دی هغې مشکل نه د کامیابۍ نښه او نشانی ده. خو دلته بله خبره شوې ده، راغورځېدل شوي دي، منزل مقصود ته نه یې رسېدلی او راغورځېدلی او خپې لاسونه هر څه د مات شوي دي. دا د دې تعبیر چې دا خطرناک دی، د دې تعبیر د تا د کامیابۍ، د تا د خوشحالو، د هغې اختتام طرف ته اشاره ده چې ته په کوم کار کې روانې، کوم مزل تا شروع کړی دی، کوم کاروبار تا شروع کړی دی، کوم تعلیمي سفر تا شروع کړی دی، کوم څه ته کول غواړې، په هغې کې به ته ناکامه کېږي او د مشکلاتو سره به مخامخ کېږي. یقیني چې دا خوب ډېر خطرناک خوب دی، او که نه په هوا باندې تلی او ګرځې را ګرځې او بیا ښه په خوشحالۍ راغلی، دا زبردست تعبیر دی. دا د تا د مخکې د کامیابۍ، د خوشحالۍ نشانی ده. او همدغه خوب ما هم لیدلی و. بیا راته خپل شیخ صاحب وفرمایل چې دا انشاءالله د تا کامیابي ده، او یقیني چې د هغې خوب نه بعد که زه ووایم چې د ما پاڼه بدله شوې ده، نو دا خبره به دروغ نه وي. بلکل د هغې خوب نه بعد ما ترقي، کامیابي، خوشحالي او ورځ په ورځ باندې پیشرفت چې دی دا لیدلی دی. رب العالمین مو ډېر خوشحاله کا چې په هر ځای کې وایي کامیاب اوسئ. چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ورسره نورو ملګرو سره شیر کړئ چې خلکو ته پوهه میلاو شي، خلک په دې باندې پوهه شي چې په هر ځای کې وایي الله مو خوشحاله لره. جزاکم الله.